السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حرم بنت ملحن د رسول الله پرشته کی ترور وا. رسول الله با کله نا کله دوی کر تشریف وړو او د حافی په کور کې به د غرمې په وخت آرام کولو. یو ورځ رسول الله هغوی کره تشریف یوړو. حرم هغوی له خوراک ورکو او هر کله چې رسول الله آرام کولو نو حرم پیغمبر علیه السلام ته په سر کې تیل ولګول او مالشي ورله کولو. په دې دوران کې رسول الله سترګې ورغلې او اوده شو. لږ ساعت پس چې رسول الله سترګې وغړېدې نو هغوی مسکی غوندې شو. حرم د رسول الله نه تپوس وکړو چې یا رسول الله تاسو ولې مسکی شوئ؟ نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې ما په خوب کې وکتل چې زما امتیان د الله د نوم د پاره په سمندر کې لګیا دي، دشمنانو سره جنگ کوي او د بادشاهانو په رنګ د هغې په سرونو تاجونه دي. حرم رسول الله ته وفرمایل چې یا رسول الله خدای ته زما لپاره دعا وکړه چې زه هم هغه خلکو یعنی امتیانو کې شامل شم. رسول الله هغې ته دعا وکړه او په دې دوران کې په خپله بیا اوده شو. هر کله چې رسول الله بیا راویښ شو نو په مسکا شو. حرم د نبی کریم نه تپوس وکړو چې یا رسول الله دې ځل تاسو بیا ولې مسکی شوئ؟ نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هم هغه رنګ بیان ورته وکړو او دا خبره هم ورسره زیاته کړه چې ته په اولنو کسانو کې شامل وي. د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د وفات نه څو کاله پس د اسلامی حکومت سرحدونه شام او مصر پورې ورسېدل او دا ټولې علاقې د اسلام د جنډې لاندې راغلې. حضرت معاویه په هغه وخت کې د شام گورنر و. هغوی حضرت ابوبکر نه د یو بحري فوج جوړولو اجازت وغوښتو ځکه چې د بازنطین حکومت به عموما د مسلمانانو په سرحدي علاقو حملې کولې او د هغې دپاره به قبرص یعنی سایپرس جزیره استعمالوله. خو حضرت ابوبکر صدیق ورله اجازت ورنکو. همدغه رنګ حضرت معاویه د حضرت عمر نه هم اجازت وغوښتو خو هغوی ورله هم اجازت ورنکو. هر کله چې حضرت عثمان امیر المؤمنین مقرر شو نو حضرت معاویه یو ځل بیا د بحري بیړۍ یعنی د بحري فوج جوړولو اجازت وغوښتو او دې ځل حضرت عثمان حضرت معاویه له د بحري بیړۍ جوړولو اجازت ورکو ځکه چې په دې وخت کې د بازنطین حملو کې ډیر زیاتې راغلی و. حضرت معاویه یو مضبوطه بحري بیړه تیاره کړه. دا بحري فوج د اسلامی حکومت اولنې بحري بیړه وه او د هغوی سپهسالار عبیده بن صمت مقرر کړی شو. حرم د عبیده بن صمت ښځه وه یعنی د هغوی بیبي وه. هغوی هم په دې جنګ کې حصه اخیستلو دپاره شامله شوه. حرم ته د رسول علیه السلام دعا ډیره ښه یاده وه او خوشحاله وه چې انشاءالله د پیغمبر علیه السلام د خوب تعبیر به اوس ډیر زر راښکاره شي. هر کله چې مسلمانانو اولنۍ حمله وکړه او د کافرانو د فوج اولنۍ دستې له شکست ورکو او خپلې مورچې د سمندر په غاړه جوړې کړې نو په دې وخت کې حرم په خپل اس ناسته وه چې ناڅاپه د هغې اس بې کابو شو او هغوی د اس نه راپرېوته. هم په هغه ځای کې په حق ورسېده یعنی شهیده شوه. حرم هم هغه ځای کې ځمکې ته وسپارله چېرته چې هغوی د اس نه راپرېوتي وو او بیا چې هر کله د عثمانیانو حکومت راغلو نو هغوی په سایپرس کې د حرم د مزار سره نږدې یو جومات جوړ کړو کوم چې تر اوسه پورې موجود دی او د دنیا هر ګوټ نه خلک دې جومات او مزار کتو دپاره راځي.